بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصې سبق نمبر 256 دی. الدرس التاسع والستون یعنی یو کم او یا نمبر درس دی. او په دې کې به انشاءالله نن مونږ اول ضروري قاعده زده کوو. یعنی د دې د 69 نمبر درس کې به زمونږ خپل د ناظم ته یا د مدرسې محتمم صاحب ته دغه لیکل وي، درخواست لیکل وي. نو د هغې دپاره اول یو څو ضروري خبرې دي چې مونږ به په درخواست کې کم الفاظ استعمالو. نو ضروري قاعده ده د طلب یعنی د غوښتنې او د درخواست لیکلو په وخت، د طلب او د درخواست لیکلو په وخت د مخاطب یعنی حاضر مخې ته چې دی څوک دی چاته چې درخواست لیکي، منصب یعنی د هغه مقام، یعنی د هغه مقام تذکره کول لازمي ده. دلته کې ورسره دا ولیکئ، د هغه د مقام تذکره کول لازمي ده. یعنی اوس چې ته چاته درخواست لیکي که نه، نو د هغه چې کم مقام دی که نه، یعنی که پرنسپل دی، که هغه استاذ دی، که هغه ناظم دی، که هغه محتمم صاحب دی، نو د هغه تذکره به پکې کوي چې منصب به پکې یادې، د هغه مقام تذکره به پکې کوي چې مدیر صاحب، محتمم صاحب، د مدرسې محتمم صاحب، د تعلیم ناظم صاحب، یا دغه شانتې پرنسپل صاحب، استاد صاحب، نو دا تذکره به پکې کوي. لکه السید مدیر التعلیم، السید مدیر التعلیم ناظم تعلیمات، د تعلیماتو ناظم صاحب محترم، یا السید مدیر المدرسه د مدرسې محتمم صاحب، ٹھیک شو وغیرہ. او وروسته المحترم یا ته المحترم لیکا او یا ته دعایه جمله لیکل پکار دی، یا به وروسته المحترم لیکي. لکه السید مدیر المدرسه المحترم، مدیر المدرسه المحترم، ٹھیک شو. یا ته ولیکا السید مدیر المدرسه حفظه الله تعالی، دا دعایه جمله ده، د دعا والا جمله ده. لکه حفظه الله تعالی. او د دینه پس خپل حالات ورته بیان کا چې یاره زه دا درخواست د څه وجې نه لیکم، ما ته څه تکلیف دی، خپل حالت ورته بیان کا او خپل مطلب ورته مختصر ولیکه، مختصر مطلب ورته ولیکه چې ته دا درخواست دته د څه مطلب دپاره لیکي، ستا مطلب څه دی چې ته دته درخواست لیکې. او په درخواست کې به ورته خپل حالات بیان کړي چې ما ته دا تکلیف دی یا ما باندې داسې حالات دي، نو هغه به ولیکې او خپل مطلب به ورته ولیکي چې یاره ماله 1 ورځ یا 2 ورځې یا 15 ورځې یا 10 ورځې چوټي راکړه. او که چېرته مخاطب یعنی چې کوم حاضر دی چاته درخواست لیکي، علمی شخصیت وي، یعنی ډېر لوی شیخ صاحب وي، لوی عالم وي، لوی مدرس وي، نو په شروع کې فضیلت الشیخ وغیرہ کلمات لیکل دا لازمي دي. ٹھیک شو. اوس د الفاظو معنی دي. نو په دې الفاظو معنی کې چې کم دا الفاظ دي که نه او مونږ ورته معنی لیکلي دي، نو عمده الفاظ به بیا زمونږ په درخواست کې استعمالیږي. نو نن به انشاءالله مونږ په عربۍ کې درخواست لیکلو چل زده کوو. ورقة الاجازه درخواست ته وایي، ورقة الاجازه چوټۍ ته وایي او ورقه درخواست ته وایي. نو د چوټۍ درخواست، ٹھیک شو، د چوټۍ درخواست، نو موږ ورته ساده الفاظو کې وایو درخواست. مدیر التعلیم ناظم تعلیم، مدیر ناظم ته وایي، مشر ته وایي، محتمم ته وایي. نو د تعلیم چې کوم مشر وي په مدرسه کې، اوس مدیر التعلیم وي، دغه شان پکې مدیر المطبخ وي، دغه شان مدیر المدرسه وي، د مدرسې محتمم چې وي، نو هغې د مدیر لفظ استعمالیږي. مدیر التعلیم د تعلیم ناظم یا ناظم تعلیم. علم درد ته وایي، درد انسان په سر باندې درد وي یا په لاس باندې درد وي، په خپه باندې درد وي، نو هغې ته علم وایي. علم شدید معنی د سخت، نو علم شدید معنی سخت درد، علم شدید سخت درد. تقبل دا د امر صيغه ده، ته قبول کا، او تقبلوا تاسو قبول کئ، دا د جمع صيغه ده. ٹھیک شو. تقبلوا تاسو قبول کئ. سوف دا په فعل مضارع شروع کې لګیږي او د دې معنی دا زرد چې یا اردو کې لیکلي ورته عن قریب. طلب درخواست ته وایي، طلب څه ته وایي؟ درخواست ته وایي. ها. تکرم معنی برای کرم، التکرم یعنی برای کرم. دا په درخواست کې الفاظ لیکل کېږي، نو خلک پکې بیا دا الفاظ لیکي د احترام دپاره. التکرم معنی برای کرم. اعطا معنی دا راکا، یا معنی دا مالا. اعطائی مال راکئ،
مال راکئ، اعطائی مال راکئ، اردو کې وایي مجھے عنایت فرمائیے، مجھے عنایت فرمائیے. اطالع دا د فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده، معنی دا زبا مطالعه کوم، زبا مطالعه کوم. تفوتنی، تفوت معنا چې کم فوت شوي فوت کیږي با کم بچي معنا تیریږي، نی معنا تفوتنی کم بچي معنا پاتې کیږي یا معنا تیریږي، په کلاس کې چې کم سبق معنا پاتې کیږي. مقدمه معنا د هغې پیش کولو والا، مقدمه معنا د هغې پیش کولو والا، مقدمه معنا د هغې پیش کولو والا. نو امید ده تاسو په دې باندې پوه شوي، دا د الفاظو معنی ضرور یادې کوئ، په دې باندې ځان پوه کوئ، دا به انشاءالله زموږ په درخواست کې استعمالیږي. نو امید ده تاسو په دې درس پوه شوي، راتلونکي درس په اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.